د کډوالۍ ناویلې خبرې، د کډوالۍ ناویلې خبرې، د منظمو او نامنظمو کډوالیو په اړه بحث او خبرې. زما نوم محمد لال دی، د کندهار ښار اوسېدونکی یم. د غیر منظمې د کډوالۍ د معنیت لپاره ښه خبره دا ده چې مثلا هغه کسان چې مثلا ځینو خارجي ملکو ته ځي د افغانستان څخه، که د هغه خارجي ملک څخه د هر خارجي ملک څخه مملکت څخه افغانستان ته مثلا رسمي وړاندیز وسي چې ستاسو د ملک څخه موږ ته په دغه تعداد باندې مثلا کسان راواستوي، موږ دلته د کاري فرصتونو ورته برابرو. نو په دغه صورت کې کېدلی سي چې د قاچاق مخنیوی وسي، کېدلی سي د وژنو، د خلکو مثلا په اوبو کښې د خلکو د ډوبېدو، همدارنګه د قاچاقي لارو باندې د خلکو د ژوند چې کوم خطرونه متوجه دي، همداسې اقتصادي زیانونه چې مثلا خلکو ته پر دغه لار باندې متوجه دي، د هغوی ټول ممانعت کېدلی سي چې وسي، که د خلکو اقتصادي سطح د ژوند راپورته سي. عبدالقادر تکین د کندهار اوسېدونکی. که چیرې دولتونه یا په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه د یو افغانستان د حکومت سره د یو خاص غوښتنې مطابق، د یو تړون مطابق د کار خلک وغواړي چې په هغه هیواد کې کار ورته پیدا کېږي، دا به زموږ ته په هیواد کې د بیکاري کچه هم راټیټه سوې وي، د قاچاقو مخه به هم نیول سوې وي، او ضمناً به یو بل مهم کار دا سوی وي چې زموږ د خلکو هغه اقتصادي وضعیت ته به هم ضربان نه رسېږي. اوس ډېری داسې افغانان دي په افغانستان کې د پلار نیکه څخه یو کور ورپاته هغه خرڅوي، خو د قاچاقو دپاره د پیسې را یو ځای کوي او بالاخره د غیر قانوني هغه هیواد ته وړي. دلته په اصطلاح باندې د خلکو تشخیص ډېر پکښې نغښتی دی چې په اصطلاح باندې هغه د ارقامو مطابق خلک به بیا غوښتل کېږي، د یو منظمې رسمي پروسې له مخې به هغوی ته کار پیدا کېږي. یو دلته به په اصطلاح باندې د امنیت له اړخه څخه موږ ګټه کړې وي، د قاچاقو مخه به هم نیول سوې وي، او ضمناً به په اصطلاح باندې زموږ ته په هیواد کې هغه د بیکارۍ کچه چې اوس مخ پر لوړېدو ده، دا به هم تر یوه اندازې پورې راکمه سوې وي. سلامونه. انسان د یوه منفعت غوښتونکي موجود په توګه تل داسې یو ځای لټوي چې پکې د هغه مادي او معنوي اړتیاوې پوره شي، او دا د تاریخ په اوږدو کې په خپل قوت پاتې دی. په ټوله کې کډوالۍ په تیر او اوس مهال کې یوه نوې تجربه او د انسانانو د ژوند ستونزو څخه د وتلو لاره ده. افغانستان د نړۍ دویم هغه هیواد دی چې د نفوس ډیره برخه یې ځوانان دي، خو د اوزګارتیا کچه پکې له 24 څخه تر 40 سلنې ده، او نړۍ ته تر ټولو ډیر کډوال استوي. د نړیوال بانک یو ریپورت دا ثابتوي چې له 2015 میلادي کال راوروسته د افغانستان 50 سلنې کډوالي د اقتصادي کاریګرو کډوالۍ پورې اړه لري. د دې راپور په اساس هر کال له 15 نه ډیر کاري ځواک د کار بازار ته واردېږي، خو په کاري بازار کې شته ظرفیت د دې اندازې د نیمایي جذبولو وړتیا لري. په پایله کې د هیواد د کار بازار کې نه منل شوی کاري ځواک کډوالۍ ته مخه کوي، او اکثرا لویدیځ هیوادونو ته په نامنظمه توګه روانېږي، چې ځینې یې د موخې هیوادونو ته د تللو پر مهال د لارې اوږدو کې سیندونو کې ډوبېږي. هیواد کې د اقتصادي بنسټونو نیمګړتیاوو ته په کتو د دې ستونزې اساسي حل لاره د بهرنیو هیوادونو په کاري بازارونو کې د افغانانو د حضور قانوني کول دي. افغان دولت دې برخه کې د کډوالۍ ملي ستراتیژي پلي کړې ده. د کډوالۍ په اتم میز کې د اقتصادي کډوالۍ د قانوني کولو پر اغیز متقاضي هیوادونو کې د افغان کارګرانو په حضور د نامنظمې کډوالۍ د کچې پر کمولو او د کوربه بنسټونو لخوا د کاري ملي ستراتیژي پر مدیریت بحث کوو. په خپرونه کې را سره د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند عبدالفتاح اشرت احمدزی، سیاسي فعاله اغلې حبیبه افغان دوخي، او په اماراتو کې افغان کډوال بخت جان ان میلمانه دي. بحث به له ښاغلي احمدزی سره پیلوم. احمدزی صاحب، لومړی پوښتنه دا ده چې د کار مهاجرت یا هم د کار کډوالۍ ملي پالیسي څه وخت غوره شوې؟ آیا تر دې مخکې هم په قانوني توګه نورو هیوادونو ته د کډوالۍ لیږدول شتون درلود؟ ډېره زیاته مننه. زه خپل سلامونه او نیکې هیلې په لومړي قدم کې ستاسو تخنیکي همکارانو او ټولو درنو میلمنو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د تقریبا اوچت له 4 لسیزونو راپدې خو جګړو زور اخیستی و، او کومه ناخواله چې موږ باندې تاسو به تر ټولو مهمه یو مسله هغه جنگي موضوع و، او په دغه جنگ کې موږ له بیلابیلو اړخونو نه ځینې قربانیانې درلودلې او ځینې څه مو د لاسه ورکړل. دا ډېره مهمه مسله وه. په همدې اساس باندې یو مهم اړخ په جنگ کې د موږ مهاجرتو نورو هیوادونو ته مخصوصا دوه ګاونډي هیوادونو څخه ایران او پاکستان. د دې یو بل ډېر لوی عامل په افغانستان کې هغه فقر
هغه کوم رشد اقتصادي څه باید موږ درلودلې وي هغه رشد اقتصادي په غبره باندې نشو یعنی تر سره نشو بل اخر موږ ونشو کولای چې موږ لګنه په خبره باندې استفاده وکړو بل اخر ته ونیګو چې موږ خپل هیواد ته وخت پرمختګ ورکړو په نور نړۍ کې معمول امر چې موږ لیدې هغه نظام د کارګر بهرني هیوادونو ته او نور هیوادونو مثلا خپل کارګر په رسمي بڼه باندې یو هیواد نه بل هیواد ته لیکل او استخدام ورته یو معمولی لیکن په افغانستان کې دا مسله ډېر خوشنۍ سره وایم چې دغه جګړو تر خپل اصلند راوسو د مسلې نه هیڅ اصلا استفاده ونشو او بل اخر تر دغه شی به پر سیمه تاسو خبرې کو یو افغان هم شکل د رسمي منګل تاسو په بهرني هیوادونو ته نه دی لګري چې دوی لارس په غزا کارو کوي لیکن د خوشحالي زیاده ده چې د لومړي ځل لپاره موږ وته ونیدلو د امارات سره موږ یو رسمي تفاهمنامه صدق تاریخ د افغانستان کې موږ ته ډیره مهمه مسله لپاره دي چې اصلي او اساسي ستونزه دا و چې افغانستان لکه مخکې سمویل او جنگ ځپلې هیوادو همیشه د افغانستان سیره ډیره منفي او ډیره بد خلک او نړۍ ته خودل کړه چې افغانستان یو انتحاري افغانستان د سوي هیواد سره همیشه جنگ البته همیشه جګړې البته همیشه وژنه البته همیشه منفي لیکن نن خوشبختانه وایم چې موږ تاسو ته ونیدل یو چې دغه حالت او دغه سیرې ته دغه منفي سیرې ته بدلون ورکړو خوشبختانه وایم چې موږ ته ونیدل یو چې په ډیرو نړیوالو کچو کې موږ خپل ځان ورسې حساب نو دا موږ ته ډیره خوشاله زده په اساس موږ غلابي هم دا و چې موږ افغانستان په یو ښه برند باندې په یو ښه کارګر برند موږ خلک ته او ولسته معرفي کو ډیر ښه او راځم بل پوښتنې ته احمد زئی صاحب دا چې پرته له اماراتو څخه چې اوس موږ افغان کډوال ته کار لپاره لیکدو په رسمي توګه د افغان کډوالو په اړه د کار بازار غوښتنه په نورو هیوادونو کې څنګه ده او نور کوم هیوادونه غواړي چې افغان الته د کارګر په توګه ولیکدول شي په رسمي توګه غوښتنه خو به کوي نه وي لیکن موږ به کوشش د دې کوو چې لکه مخکې سمه یادونه کوو چې لابي به موږ کوو او کوشش به دې کوو چې تر څو پر وته ونیګو هغه بازار موږ خپل د افغان کارګرو د لپاره پیدا کوو او موږ ته هغه اساسي ټکی هم دغه دي چې موږ په لومړي قدم کې مهم اولویتونو کې هم دغه موږ ته راکړسي دي چې موږ باید کوشش دې وکړو چې موږ ته اول اصل خو دا مهم نه ده چې موږ باید افغان ولیکو نه موږ ته اول دا ده چې هغه افغان څخه مخصوصا بحث مې د خلیجي هیوادونو نه ده لپاره بهترینه بازار د افغانانو لپاره خلیجي هیوادونه دي نو په خلیجي هیوادونو کې مهمه او اساسي ټکی هم د دې چې موږ اساسا نن تقریبا 400,000 یعنی 4 لک افغانان کارګر په غزا کې د اوس کار کوي مهم دا چې موږ وته هغه عزتمندي د کارو ته ورکو هغه کوم عزت چې دوی په خپل ژوند کې لري لکه څنګه چې نور افغان لکه یو هندي لکه یو پاکستاني یا یو بنگلاديشي په غزا کې لري هغه قدر عزت باید افغان هم ولري لغنه ټول او چت باید موږ خپل افغان کارګرو ته هغه عزت باید ورکړو دا مهمه مسله و نو موږ کوشش وکړو چې اول قدم کې د دوی دغه هغه دوی څخه په خوا په پاکستاني پاسپورتونو چې دوی ته افغاني پاسپورتونه هغه افغانیت د دوی ثابت سي ورسره غو دوی ته افغاني پاسپورت ورکړي او لغه مرحله نه ورسته دوی ته عزتمندي ورته ورکړي په مغزه کې او رسمیت ورکړي چې افغان کارګر یو تکړه کارګر ده په کار پوهیږي او کولای شي چې دوی هم رقابت وکړي د نړۍ له نورو هیوادونو سره د کارګرو په برخه کې موږ یو هوکړه لیک له امارات لاسلیک کړی چې موږ افغانان باید په ډېر عزتمند توګه په غزا کې کار وکړي نه توهین نه تحقیر لکه تاسو شاهدان وي چې په ایران کې زما افغان تر دغه نن ورځ پرې مالته وکیل کیږي ټاکل کیږي هغه امتیازات نه ورکول کیږي معاش په خپل وخت نه ورکوي یا هیڅ نه ورکوي یعنی ځینې هغه زجرونه او ځینې هغه منفي ټکي ډیر زیات دي مننه احمد زئی صاحب او اوس راځم اغلی توخی څنګه چې تاسو اوریدل احمد زئی صاحب ویل چې دوی کوم افغان چې غواړي کډوالي وکړي په رسمي توګه ورته زمينه برابروي او دا چې ورته د کارګر په حیث یو عزت ورکوي او دا چې د هغه حقوق او امتیازاتو ته په کوربه هیوادونو کې چې دوی کار ته ځي هغه ته د امتیاز او حقوق ورکول کیږي څنګه چې تاسو اوریدل د دې موږ شاهدان یو چې هر کال زموږ د پامر شمیر ځوانان د نامني کډوالي په دلیل سیندونو کې ډوبېږي او لار کې مړ کېږي او د موخي هیواد کې د پناه غوښتونکو لپاره د افغان ځوانانو زیات وخت د کډوالو کمپونو کې ځای کېږي ستاسو په نظر داسې کډوالۍ سو سلنه اقتصادي دلایل لري او دا چې د کار وزارت اوس دا یو اقدام کړي او په قانوني توګه افغانان اماراتو ته لیږدوي تاسو په نظر دا څومره اغیز لري ما ځواب ده کوم ځوانان چې د بیکاری یا هم د نامني لوجي د افغانستان څخه
اړکیږي نور هیوادو ته د کار موندنې لپاره یا د ژوند د بچیا لپاره چې نور هیوادو ته یونان لاره کې په وبو ورکیږي یا هم دوبۍ ته په ډېر بد وضعیت کې په امارات کې دوی اوسېږي موږ همسایګانو هیوادو ته کډوال کیږي لومړی خو اول د مهاجرت برخه باندې راوګرځي مهاجرت په دوه ډوله دي یو د نامني لوجې ده یو د بیکاری لوجې مخکې کلونه هم داسې قراردادونه له دغه هیوادو سره لکه سعودي عربستان لکه امارات متحده عرب هغه وخت نه وو یا هم نور ملکونو سره کویت سره موږ داسې قراردادونه دوی سره درلود چې کله افغانان یا افغان ځوانان له دغه هیوادو څخه مجبور کېده چې هلته ولاړ د کار لپاره یا زموږ د کار حجم دومره ډېر نه و چې دومره ځوانان استخدام کړو بیکاري به ډېره وه او کار حجم کم دوی د قرارداد یو منظم میکانیزم له لارې دوی استول کېدل هلته دوی دوه ګټې ترلاسه کول لومړی دا چې یو ځوان چې استول کېږي دلته راایستل کېږي دولت په ده خبر دی چې محقوق استولی دغه هیواد دویم مقابل لوري هیواد دته اړ کېږي چې د بیرته د ځواب لپاره د حکومتونو سره ځواب یو بل ته دغه ځواب لپاره هغه داسې میکانیزم په لاس ونیسي چې لومړی خو دغه د ځوانانو ژوند ته توجه کوي موږ راسو لنډ ولاړ سو امارات متحده عرب ته نن چې امارات ته وایي دا د دغه بیکار ځوانان چې هلته د کار لپاره د دغې له برکته ده که اوس زه پوښتنه کوم هغه ماته وایي ستا هغه جدول ماته راوړه چې دغه ځوانان د زما هیواد ته راغلي دي له کومې لارې راغلي دي څنګه رالل موږ د ځواب نه لرو اما متاسفانه دولت په دې برخه کې ډېر پاتې راغلی بخصوص مهاجرین وزارت د کوم ناورین چې منځته راغی د لومړی د ایران هیواد نه ملامتوم لومړی خپل هیواد ملامتوم خپل هیواد هغه چارواکي ملامتوم چې د مهاجرین په برخه کې مسلمان دي اما دوی په دغه ځای کې پاتې رالل دوی څنګه له دغه لارې واوښتل آیا موږ مرضي پولیس نه درلود آیا دوی دغه میکانیزم په لار اچولی و ځوانانو ته اطلاع ورکړې وه دوی د بیکاري کچه دلته معلومه ده دوی نشي کولی چې د منظم سروې له مخه دغه ټول ځوانان سروې کې د دوی نوملیکنه وکوي او دوی د منظم لارې د میکانیزم پر برابر او دوی واستوي نور هیوادونو ته اما متاسفانه درته وایم دا اوس زه معلومات لرم داسې ځوانان دي په امارات متحده کې ژوند کوي دوی په داسې یو اتاقو کې ژوند کوي چې هغه د ژوند لپاره اصلا نه ده به مساعد اما دوی د ګرمي تر 40 درجه لاندې کار کوي یا هم داسې ځوانان چې هغوی د اکسیجن په واسطه د اوبو تر لاندې دي بنسټیز کارونه د له غځای څخه شروع کوي حتی که هغوی له منځه هم لاړ شي داسې څوک نشته چې وایي زما هغه ځوان چې راغلی و امارات څخه څه مننه اغلې توخي احمدزی صاحب په کومو برخو کې چې هلته افغان کډوال ستونزې درلود اوس هغه ستونزې کمه شوې تاسو په کومه برخه کې ورسره خبرې کړې او کار کړی مخکې یادونه وکړه کنه د تابعیت په ورکول څه دی او اسانه خبره نه و د دوی څو منګه ډېر لوی صدمې لیدلې یا خدای څه زمونږ کاري ځواک دی او بهرني هیواد په نوم باندې ثبت دي هغه واقعیت افغانانو درلودل شاید ډېر نور هیوادونه ونسي لرلای یعنی زمونږ استاد افغان کارګر نامخدا واقعي ډېر اوچته ده دوی ټول په پاکستاني کارګر باندې ختمې ده یو بل مهمه موږ اقتصادي ضربه لیدله همیشه به چې دوی خپل پیسې حواله کولې د پیسې به دوی د پاکستان د لارې نه افغانستان ته حواله کړي مستقیم افغانستان ته دوی حواله نشو کولای دا ډېر لوی اقتصادي ضربه ده د دوی راتګ افغانستان ته دوی باید مجبور وو مکلف دي پاکستان د لارې نه افغانستان ته راسي یعنی دا هم یو اقتصادي ضربه ده ټول هغه مسایل چې موږ اوس خوشبختانه د مخکې نه اوچت کړي که تاسو په دې فکر اوسئ چې یو ځلي ټول څه موږ ته راجوړ دا نو ناممکنه خبره ده یو ځلي هیڅ شی نشي کېدلی زموږ زیربناوې زموږ افکار زموږ فکر زموږ ټول څه ځپل شوي د دې راجوړول چې کله 45 کاله تبعید شوې ده چې زه ته دغه نن هم پایې د برق څه کله وکړو چې یعنی برقونه نه غواړو په خپل هېواد کې ته فکر وکړه چې موږ لا تر اوسه په ټولنه کې دغه شان خلک لرو آیا د پرمختګ رقم امکانات د دې څه چې موږ په لاس 15 کلونو کې باید د دې تصور ولرو د ټول باید د جدي حل ډېر ناممکن مننه احمدزی صاحب او اوس هم رازو د بغجان انچې افغان کډوال دی او دوی اماراتو کې کار کوي ان صاحب تاسو کله اولی پریکړه وکړه چې متحده عربي اماراتو ته کار لپاره لاړ شئ که متحده اماراتو کې تاسو حضور لپاره اسانتیاوي برابر نه وي نو د نامنظمې کډوالۍ لپاره مو د پریکړې کولو امکان وو چې تاسو پریکړه وکړئ چې په نامنظمه
لاره متحده اماراتو ته یا هم بل هیوادونو ته لاړ شي؟ ښاغلی کبیري صاحب تاسو سلام وطندار ټول کارکونکو ته نیک هیله او سلامونه او زه خپل او دوبۍ اماراتو ته په دې خاطر لاړم زه خپل قانوني یم هلته کډوال ډیر ښه او داسې خاص ستونزه راته شته او په اماراتو کې زمونږ دغه جنرال کونسلګري چې دا او سفارت چې دا سفیر هم خپل زمونږ هیوادوالو ته بخي ډېر اسانتیاوې برابر کړې دي کنه مثلا پاسپورت شو یا د ویزې خدمي سره خپل ډېر قرباني خپل سفارت او خپل کونسلګري مونږ ته ډېر مغره کوي کنه ډېر ښه آیا په متحده اماراتو کې تاسو رسمي حضور د دې لامل شوی چې تاسو او نورو ملګرو ته مخبل حقونه او امتیازات ورکړل شي د نورو هغو کسانو په پرتله چې دلته د نامنظمې له لارې نه راغلي د کار لپاره یا هم په نورو هیوادونو کې کوم کډوال چې د نامنظم په توګه ځي ستاسو توپیر او د هغوی توپیر څه دی او دا چې تاسو قانوني تاسو ته کوم امتیازات او حقونه چې ورکړل کیږي دا نور چې په غیر منظم ډول یا هم نامنظم ډول الته راغلي دي هغوی ته هم دا حق او امتیاز ورکول کیږي فرق هیڅ فرق نشته ځکه چې غیر قانوني غیر لړ شوی دي الته خپل مزدوري کار کوي او قانوني لړ شوی دي الته خپل کار کوي مګر مالته سفارت چې دی او په دغه کوشش کې د هر وخت کوم غیر قانوني لړ شوی دي چې الته قانوني کې کنه او داسې هغه ورته برابر کړی دي چې کله د مقصد دلته وخت شوی وي په غیر رسمي لار لړ شوی وي بیا د سفارت د خپل ورزمینات د قانوني برابروي مثلا یا میاشي و دوه میاشتې ورکی اصل چې په غیر رسمي لار لړ شوی دي هغه الته قانوني کې بیرته راوستوي لکه خپل هیواد ته کنه او د خاص فرق نشته د قانوني د غیر قانوني اماراتو کې ځکه هر څه کول شي مخکې په خوا به لږ مشکل ول ځکه چې کوم غیر رسمي لارو باندې به چې کسان لاړل یا په والته ول هغه بیا هلته نیول کېدل بیرته بیا هلته یو میاشت دوه میاشتې جیل ورکول بیرته به وطن ته ریپورټ کول اوس بیا داسې غرض نه پوهیږي ځکه چې هلته هغه خلک اماراتیان چې د خپله په دې پوهیږي چې دا خلک غریب دي دا خلک هلته د جنګول دي د واجب دلته راغلي دي مقصد جنګ ځپلی هیواد دی او دې په خاطر زموږ هیوادوال خصوصا د افغانستان د خلکو سره ډېر ښه روابط ډېره ښه رویه ډیر ښه او د افغان کډوال چې هلته میشتي او نورو کډوال چې د بلو هیوادونو څخه د هلته کار کوي کوم توپیري چلند ورسره کیږي یا هم ټولو د کډوالو په لید ورته لیدل کیږي نه د نورو هیوادونو په پرتله زمونږ هیواد سره او ډېر ښه غلري د امارات ځکه چې زمونږ اوس هلته مونږ پتکا ورته وایو هلته د نورو هیوادو پتکې چې دي او 4,000 روپۍ دي زمونږ د هیوادوالو دپاره د پتکا 15,000 درهمو ته راغلي ده یعنې کولی شي پوه د پتکې په نسبت د دې سره زمونږ مصارف د ویزې د پتکو د اقامو د هر څه مصارف د نورو هیوادونو په پرتله زمونږ کم دي ځکه چې د مونږ هیوادوالو سره بیخي زه خپل هلته تقریبا 2 کاله کېږي چې هلته میشت یم خو زمونږ اړیکې روابط ډېر ښه دي ځکه مونږ سره ډېره ګزاره کوي د ویزو په لحاظ داسې نوره شول داسې نوره مشکل شول ځکه هلته مونږ مشران چې دي په دوبۍ کې د سفارت د طرفه زمونږ ټول حساب کتاب دی خپله د هغه هر څه د هغه سني د هغه درته برابر کړی د پوښتنې د زمينه د څومره سہولت کوله چې د مونږ ته راکړي مننه انسه بیا هم راځم تاسو خواته اوس هم اغلی توخي نه پوښتنه کوم توخي څنګه چې تاسو واوریدل زمونږ میلمه ویل چې دوی د قانوني لارې نه تللي دالته او د اماراتو رویه او چلند ورسره ډیر خده او ان هغه کډوال چې په غیر رسمي ډول یا هم نامنظم ډول دی هیوادونو ته زی ورته میاشتې بعد ویزه ورکړل کیږي او د افغانستان د سفارت او کنسولګری لخوا دغه کډوالۍ هلته رسمي کیږي آیا تاسو مخکې د داسې پروګرامونو په اړه پوهېدئ یا هم داسې حال کې چې ډېری خلک د کار په لټه کې د نامنظمې کډوالۍ خطرونه په ځان مني او داسې هیوادونو ته ځي چې ممکن ډېر کاري ځواک ته اړتیا ونه لري ستاسې پند آیا د داسې پروګرامونو شتون لپاره اطلاع رسونه بسنه کوي لکه مخکې ما هم یادونه وکړل سمه ده دوی به ډېری ځوانان به یو دوه میاشتې انتظار وباسي په افغانستان کې څو وکولی شي ویزه ترلاسه کړي او دویم هیواد چې زموږ موخه امارات ده هغو ته کډوال کېږي یا هم له غیر منظم لارې څخه دوی اوړي ملکو ته اما زما هدف دا دی چې ما مخکې تاسو ته ویل چې دوی به ثبت کړي دوی به راجستر کړي دوی به بیرته ویزا یا اقامه به واخلي په هغه ښار اما که دا یو منظم میکانیزم یو د کاري ځواک په صفت دوی ته واستول شي
د هم د افغانستان حکومت تر کار لاندې به وي دوی وایي چې هلته دوی د خپل امتیازات نه برخمن دي نه تاسو یو ځل ورته هغه ځوانان هلته چې کار کوي د دوی د کاري حالت نه پوښتنه وکوئ چې دوی په کوم وضعیت کې دوی هلته ژوند کوي همدا زموږ میلمه چې انجان دي دوی اماراتو کې کډوال ده او د خپل وضعیت ناراضي دی زه په دې کې شک نه بولم چې ټول کاري ځواک مو چې هلته له دغه ورته مشکلاتو سره به مخامخ وي نه ډیر کسان به هلته د تجربه یا هم د شناخت له مخې ته مشکلاتونه به جلاسي وي امارات زه به هم تاسو دغسې یو ځوان به تاسو ته معرفي کوم چې په امارات کې ژوند کوي د ده سره نور ورته ډیر ځوانان دي چې دا اوس دي د بهر کې د اوبو په اوبو کې کښته کېږي په ډیر د تر 40 تر 50 متره پورې چې اته ماته کیسه کوي چې زه بیرته کله را کښته کېږم د پورته کېدلو د امید یا چې بیرته ژوندی را پورته کېږم تمه یې نشته او که زه حتی کله منځه هم ولاړ سم د هغه کسانو لخوا چې زه هلته کار کوم یا مالکین چې هلته دي زما د مرګ پوښتنه به هم څوک ونه کوي چې کوم امتیاز مقابل کې زه کار کوم هغه امتیاز ماته دونه لا بسنه نه کوي چې زه ځان ته هلته کور په کرایه رانیسم لومړی خو یو اعلان خپور کړي دویم دا چې دغه ورته سفارتو سره یا سفارتو سره دوی باید داسې په یو مکتوب دی واستوي چې دغه ځوانان کله چې کاري ځواک تاسو هیوادو ته کډوال کېږي مشتری په جریان کوي ځکه باید دوی سره راجستر وي او دغه د راجستریشن پاڼې باید واستول سي یاد قونسلګري ته چې قونسلګري هم باید په دغه جریان وي یا ځوانانو سره باید داسې یا ګروپ یا باید داسې شمیره د دوی په واک کې ورکړل سي چې د ورته مشکلاتو په وخت کې دوی سره په اړیکه سي چې څه وضعیت کې ده تاسو باور په خدای وکړئ چې موږ وایو په صلحه واري مراجعه کول حتی د سفارت دروازې نه مخکې څوک اجازه نه ورکوي دا خو پرېږده چې قونسل ته زما غږ وای ورسي دا خو بیخي لرې مسله ده سیمو څخه قتل ویدلی اغلی توخي اوس خو اغلی توخي داسې پروګرام خو د دولت لخوا شته چې په منظم توګه یو کډوال یو هیواد ته ولیږول شي او د هغې حقوق او امتیاز ورته ورکړل شي زما هدف دا دی چې دا باید څنګه اطلاع رسونه وشي چې ځوانان په دې پوه شي چې داسې یو پروګرام یا برنامه شته او دوی راشي دې برنامې سره ګډون وکړي هم دې برنامې سره یو ځای وشي او نامنظم کډوالۍ ونه کړي یعنې څنګه باید اطلاع رسونه وشي زما هدف دا ده دا اطلاع رسونه کولی شي چې د میډیا سوشل میډیا له لارې دا اطلاع رسونه وشي یو مکتوب واستول سي هغه ځوانان چې دوی سره راجستر دي راجستر ځوانان کولی شي نور ځوانان دوی سره خپل منځ کې همغږي یا هم شناخت یا هم سره کانټاکټ لري کولی شي دا اطلاع رسونه تر دوی وشي چې هغه ټول هغه ځوانان یا هغه افغان مهاجرین چې هلته پراته دي ټول له حاله موږ هم خبر سو او دوی هم د عقل په ده پوه سي باورمند سي په ده چې زما دولت دومره وستوانېدلی ده یا هم دولت زما پروا لري اوس زما د پوښتنې لپاره یو کس یې راستولی بلې او ستاسو په نظر یوازې همدا اطلاع رسونه بسنه کوي که نور کارونه هم باید وشي زما لکه چې مخکې تاسو ته ویل چې دا اطلاع رسونه کفایت نه کوي که د اطلاع رسونه موضوع داسې ډېرې کسانو سره موږ راوسته چې دا اطلاع رسونه مو کړې تر عزیزي صاحب مو اول رسولی ده اما عزیزي صاحب چې دغه کار نه ده کړی چې ورسي یا د یاد وزارت سره یا د یاد تجارت سره دوی کینې خبره وکړي چې د ځوان ژوند دلته په خطر کې وو هغه دغه خطر په نظر نه دی نیولی بیا دا اطلاع رسونه هیڅ مننه توخي صاحب او اوس راځم احمدزی صاحب ته احمدزی صاحب څنګه چې تاسې واورېدل توخي صاحب ویل چې کوم برنامه یا هم پروګرام چې تاسو لري د دې یوازې اطلاع رسونه کافي نه ده نو تاسو په دې هکله څه وایي زه فکر کوم چې میرمن توخي څو مهمو ټکو ته اشاره وکړه چې د اطلاع رسونې موضوع زه فکر کوم چې دلته لا تروس په اطلاع رسونې موضوع وخت نه ده موږ مهم دا ده چې کوم تبادل د نظر او کوم کړه چې موږ دی باندې یا هم هغه عامیانه خبره چې کومه لابیګری چې موږ لا تر اوسه پر دی باندې کړې ده د خپل د افغان کارګرو د دوی د ژوند د سمون او د دوی د ژوند د ښه لپاره یا هم هغه کارګر چې تازه لیږل کېږي د هغوی د ژوند د جوړښت لپاره نو دا مهمه مسله ده نه دا چې موږ اوس مهال اطلاع رسونه کومه ګټه نه لري چې موږ په کومه برخه مثلا اطلاع رسونه وکړو څو پرې دوی په مهم دا چې موږ باید عملی اقدام وکړو
بله د عملی اقدام او د عملی کار نه وروسته موږ اطلاع رسونه ته ضرورت لرو. ډیر ښه. را به شو ان صاحب تاسو دا ماته وایي چې په اول سر کې تاسو کوم ستونزو سره مخ شوي چې اماراتو تاسو ولاړې او داسې کوم ستونزې دي چې د دولت لخوا باید حل شي؟ آیا تاسو په برخه کې د کار قانون پلي کیږي او څوک چې تاسو په کار ګماري د هغې چلند تاسو سره څرنګه ده؟ کوم زیار چې تاسو باسي، کوم کار چې تاسو کوي، آیا د هغې په مطابق تاسو خپل معاش اخلي او یا هم تاسو بیمه لري؟ ښاغلي کبیري صاحب، هو ولې نه، داسې شته. زه خپله چې لاړ شوی یم داسې خاص مشکلو ته زه پخپله نه یم ورکړی چې ما کوم مشکل لیدلی وي، خو ولې نه پوه شو دولت باید چې څومره سهولت نوره وي چې زموږ هېوادوالو ته هلته جوړ کړي، دا ښه خبره ده. خو بعضې اوس فعلا چې دا کوم مشکل داسې مشکل لکه موږ چې سفارتو ته لاړ شوي یا کنسلګرۍ ته لاړ یو او موږ کار هلته حتما په یوه ورځ کې شوی دی، ځکه خپل نوبت ته ولاړ یو، هلته دا کار هم نشته. د کنسلګرۍ د سفارت یو مهم غټه ښه خوبي دغه ده چې که احمد ده که محمود ده چې هلته ورشي دا نه ګوري چې دا د واسطې ده دا د غیر واسطې ده. هر سړی خپل نمبر ته ولاړ وي، کوم ضرورت مشکل چې وي هغه کار ورته په خپل نمبر کوي. زه لکه مثلا خپل آزاد کار کولی شم، وغواړم کوم کار وکړم، وغواړم نه وغواړم چې نه کوم کې مثلا اوس خلکو ستونزې شته ځکه چې څوک په باند ویزو راغلی وي یا د اربابانو طرفه ورسره ظلم زیاتی کېږي یا د ورسره کمپنیو طرفه مشکلات وي. ولې نه زه دا تاییدوم چې داسې بعضو خلکو ته به مشکلات وي، ځینې به بې کاروباره پرته وي، ځینې چا چې کاروبار شته، مثلا زما خپل کاروبار شته، زه خپله داسې خاص ستونزه نه لرم، خو داسې خلک هم شته چې کمپنیو کې وي، شرکې کې وي، کار وکي، مزدوري وکي، ورته تنخواه نه میلويږي. دا خبره زه تاییدوم. داسې بعضې دا وړه مشکل لازم پیدا کېږي که نه، خو د دولتي طرفه پوه شوې کوم مشکل چې دی او داسې مشکل موږ ته نشته. چې وي هم چې موږ هلته مراجعه وکړو سفارت ته کنسلګرۍ ته، موږ ته لازم هغه اجرات کوي، هغه کار ته خلاصوي. ډیر ښه، مننه تاسو نه ان صاحب. او اوس راځو توخي صاحب ته. مننه. څنګه چې زموږ میلمه ان صاحب ویل چې دوی مشخصا خپله کومه ستونزه نه لري، خو دا معنی چې داسې خلک شته چې هلته په لومړیو کې چې راځي ستونزو سره مخ کېږي، مثلا کار کوي ورته پیسې نه ورکول کېږي. ستاسو په نظر د دې پروګرام یو شرط دا دی چې دنده غوښتونکی کس باید مسلکي وي، نو حکومت او د کار وزارت باید عامو خلکو ته د دې پروګرام پیژندنو لپاره کوم ګامونه پورته کړي؟ او ستاسو په نظر د نامنظمې کډوالۍ کمولو لپاره او د دې خطرونو یا هم د خطرناکو پایلو حل لپاره حل لاره څه ده؟ زه وایم چې دغه ټول هېوادونو سره دوی پوهېږي، موږ هم اطلاع لرو، تاسو هم په برخه کې اطلاع سوانه شوی، تاسو ته هم دغه هېوادونه چې اوس موږ بېلګه یا نږدې بېلګه امارات یا سعودي یو مثال ورکړو، دوی سره په اړیکه کې دوی څومره کاري ځواک لري. هغه وخت موږ ځوان به هلته د ډېر وخت لپاره به بیکار پاتې نه د پوښتنې لپاره به یو کس باید ولري. هغه کس باید په ده هم پوهېږي چې دغه ځوان د یو مشخص د رسمي مرجع څخه ماته معرفي شوی ده، بناء هغه انساني برخورد به هم له دوی سره. مننه. راځم احمدزی صاحب ته. احمدزی صاحب د هغو شرایطو په اړه معلومات راکړي چې باید متقاضیان یې ولري، عمر باید څو وي او کومې حرفه‌ایي او شخصي ځانګړتیاوې ولري، او دغه پروګرام سره د یو ځای کېدو لپاره متقاضیان باید څنګه اقدام وکړي؟ لا تر اوسه پورې خو موږ رسمي پروګرام شروع کړی نه ده چې زه هغه مکمل جزئیات ورکړم. د ملي پروسه د دې کې ټول افغانان ونډه اخیستلی شي او ان شاء الله ټول ته پکې ونډه ورکړل شي. لیکن مهم او اساسي ټکی دا ده چې په کوم هوکړلیک چې موږ د امارات سره لرو، د دې هوکړلیک په لرلو سره موږ په لومړي قدم کې 1000 نفر په شکل د امتحاني لیږو او وروسته به دا پروسه په دومره مرحله کې چې کله امتحاني پروسه موږ په خیر سره پاره دي چې زه بیا تاکید دروایم دا پروسه اوږدمهاله پروسه ده، لنډمهاله نه ده. زموږ ولس زموږ قدرمن هېوادوال د دې زر تمه نه کوي، نو درېیمه مرحله بیا به ډېر لوړ شي، یعنی زرګونو کسانو ته برسېږي. اوس فقط دغه ځینې سیاسي کړکېچونه، ځینې مسایل دي چې هغه نسم ویلی په خپرونه کې د دغه او د ستونزو له وجې نه، نو زموږ د پروسې یو څه خنډ او له ځنډ سره مخامخ شوې ده. فقط موږ د مقابل هیواد پیغام او د دوی هغه احوال ته پتم یو څه خیر څه دوی موږ ته د خپل پیغام راکړي او موږ په خیر خپل کارګر واسو له خیر سره. را به شو ان صاحب ته. ستاسو پیغام یا هم پیغام د نورو ځوانانو چې غواړي د نامنظم په توګه کډوال شي نورو هیوادونو ته لکه لویدیځ هیوادونو ته، ستاسو وړاندیز ورته څه دی؟
زمونږ وړاندیز ورته دغه دا چې خلک چې زی باید یو منظم پلان لمخې هر هیواد ته که سفر غواړي لاړ شي تر څو چې هلته دی ته مشکل نه وي دا کچکي لاره شوې دي په کچکبرۍ لاره شول زمونږ هیوادوال چې زی اکثره خلک مونږ تاسو شاهد یو چې څوک په سیندو کې سمندرو کې شول څوک څه شول څوک څه شول ولې چې دا خپله زمونږ او تاسو دپاره یو غټه ضربه ده زمونږ هیواد دپاره او دلته خلک کوم چې زی خو د ناچارۍ د ناامنۍ له وجې د مجبور شي هلته زی خو باید کوشش هم دا وکړي چې د یو د منظم پلان لمخې هر هیواد ته چې زی لاړ شي نه غیر منظم پلان لمخې. مننه له تاسو نه. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو د نامنظمې کډوالۍ کچې پر کمولو بهر ته په رسمي توګه د کاري ځواک لیږلو اغیز باندې بحث وکړ او ډیره مننه له ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی سیاسي فعال اغلی حبیبه افغان توخی او په اماراتو کې افغان کډوال بختجان اند او تاسو ټولو اوریدونکو څخه چې تر دې دمه راسره وئ. تر بیا ښې چارې. د کډوالۍ ناویلې خبرې. د کډوالۍ ناویلې خبرې. د منظمو او نامنظمو کډوالیو په اړه بحث او خبرې.